हराम खोर भी है, यहूदी है, यहूदी औलाद है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप है। पकड़ो यार इसको, एक बार पकड़ो यार, पकड़ो यार, नहीं पकड़ो पकड़ो, नहीं छोड़ दो यार, इधर आओ अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के द जावेद चौधरी प्रोग्राम के दो गेस्ट अफनानुल्लाह और सरा पीटीआई वकील शेर अफजल او अफनानुल्लाह چې کوم د نون لیگ انتخاب منتخب سېنیټر دی د دې دوه په درمیان کې تلخ کلامي وشو او تلخ کلامي پسو شو پسو جواب وشو هغه تاسو دا ویډیو وکړو چې هغه د نون لیگ سېنیټر افنانالله دغه پی ټی آی وکیل ته هم بده ردی ویل هغه سره هم تلخ کلامي وکړه او باغی شیر افضل ورته صرف دا وی چې د عمران خان ته بار بار ویل چې دا يهودي دی او یو پلار يهودي دی او زوی يهودي دی په دې باندې د دې دوه بحث شو. شیر افضل ورته دا ویل چې ما ته کنځل او کما ته هر څه وایا خو زما زه د وکیلم د عمران خان وکیلم او دا زما مرشد دی نو د خلاف زه کنځل نه برداشت کوم، مهرباني وکړه کنځل مکوه. خو د دې دا خبره مزید نور مخکې روانه وه نو تر دې حده پورې چې بیا شیر افضل پارهایي شو هغه بیا راپاڅېد او د باندې لاس اوچت کو دله یې څپېړه وکړه دیکې وله ورکړه نو بیا دم ورله دیکه ورکړه. خو دا هاتاپایي ولې وشوه د دې مین وجه څه وه لکه په دې سیاست کې د خلک دومره ګنده شو دومره لاندې پرېوتل چې د یو بل د بېعزتۍ ته هم دې لاس واچولو د یو بل پسې بد رد هم ویلی. آیا یو انسان که یهودي ایجنټ دی یا که دا فضلالرحمن د دې نومونه اخلي دا زموږ مولانا صاحب دی چې هر څنګه دی د دین علم ورسره دی عالم دی دا ځکه چې د عالم بېعزتي کول داسې شوه چې دا د انبیا کرامو بېعزتي کېږي نو که هغه هر څنګه دی که هغه څوک ورته ډیزل یو خو دا چې د چا نوم بدلول نه دي پکار د چا کم انسان چې کم نوم دی هغه نوم هغه ته پکارول پکار دي بالکل هغه ته هغه نوم اخیستل پکار دي. دا مسلې زموږ مخې ته ولې راځي دا صرف یو مسله نه شوه دغسې د دې په خپلو کې دښمنۍ روانې دي د نون لیگ پی ټي آی سره پی ټي آی پیپلز پارټۍ سره د دې ټولو خپلو کې داسې یو جنګ جوړ شوی دی او د هغې جنګ شکار چې کوم دی هغه عوام جوړېږي نو د دې عوامو دا مسلې دي چې دې په دې خبره کې هم چوپ دي عوام څه نه وایي موږ عوام په خپلو کې منخلو موږ د پی ټي آی چې ناره ووخو نو نون لیگ والا جګړه وکړي نون لیگ والا ناره ووخي پی ټي آی والا جګړه وکړي دا څومره واقعي داسې وشوې دا واقعي ختمېدل پکار دي نو په دې کې چې کوم مولانا صاحب دی هغه ته هم بد نه دی ویل پکار دغسې که د پی ټي آی کې دی که یهودي ایجنټ دی که هر څوک دی اوس الله ته پته ده ځکه چې په یو پروګرام کې عمران خان صاحب دا بیانه کړې وه چې که د قیامت پر ورځ باندې زمام دا خدای او چې کوم خدای د ستاسو نو بیا به تاسو څه جواب ورکوئ نو دا د انسان دپاره چې په ډېر سوچو کې په دې خبره باندې چې آیا په دې الفاظو کې څومره زور دی ته څنګه یو سړي ته وایم چې ته کافر یا ته یهودي ته هغه ځکه چې د هغه ماته پته شته نه ټیک ته منافقین ځکه چې دشمن پیژندل اسان دی خو منافق پیژندل ډېر ګران کار دی نو چې یو سړي ته د چا علم نه وي د څه نه خبر نه وي نو باقاعده په چا باندې تهمت نه وي لګول پکار د عالم په خپل ځای قدر دی د عالم قدر پکار دی. بعضې خلک وایي د علماو سیاست سره څه کار دی دې ځای کې زه دا خبره کوم چې د علماو سیاست سره کار شته ځکه چې دشمن ته د به کومه مقابله کې راځي ته به ورته هغه شانتې هتیار برابرې که هغې دین پھیلاولو کوشش کړي ځکه چې د هر انسان یو خپله ډیوټي ده. اوس دور چې کوم دا د سوشل میډیا دی نو په سوشل میډیا پلیټ فارم باندې به چاله جواب ورکولو دپاره به تو سوشل میډیا ته راوځي ځکه چې انسان ځان نه لګي چا سره بحث کوي نو د دې نه هېڅ نه جوړېږي جنګ جګړې جوړېږي نو مهرباني وکړئ چې موږ عوام دی او یا سیاسي خلک دی یا وکیلان دی په خپلو کې دا معاملې نه چیړي بحث دې نه کوي عدالت دی آئین دی چې څه فیصله په آئین کې ده او څه قانون کې ده هغه به دې ته میلاویږي هر چا ته میلاویږي. د دې ملک اصل کې سوچ د دې ملک پکار دی د دې عوامو ته دا پکار دی یا دې سیاستدانانو ته یو پولیټیکل پارټي ته څومره چې دي دې ته دا پکار دی چې د ملک دپاره اواز اوچت کړي دې دا ټول دې په یو پلیټ فارم باندې کښېني چې دې ووایي چې آیا زموږ د ملک ترقي په څه باندې ده دې خپل نظریې چې کوم دي هغه پیش کړي هغه د صدر ته کېږي هغه د آرمي چیف سره کېږي دې په خپلو کې دا مسلې حل کړي چې د ملک ترقۍ باندې روان شي. خلک ولې بهر په تلو باندې مجبوره کېږي دوه ټیمه د وړو او د روټۍ دغه خلکو سره نشته چې یاره موږ دا روټۍ څنګه وخورو خلکو سره دومره روز یو طرف ته مهنګایي روانه ده یو طرف ته روزګار نشته نو چې روزګار هم نه او مهنګایي هم روانه نو انسان به په څه مجبوره کېږي انسان به په دې مجبوره کېږي چې د بل نه به جیب وخي د کورونو باندې به ډاکې وخي نو دا خو د دې مسلو حل نه دی دا څیزونه به ډېرېږي بیا چې څوک به د دې نه څوک به تماچو نه کار اخلي څوک به خودکشیانې کوي څوک به څه کوي څوک به خپل بچي مړه کوي څوک به سره د بچو سیند ته دانګي نو یاره په دې باندې خو د عوام مسلې نه حل کېږي او نه زموږ ځکه چې نقصان چې کوم دا زموږ د عوامو د پولیټیکل څومره خلک چې د چا ته نقصان نشته ځکه چې هغې عوام داسې حسابوي چې لکه دا څنګه چې موږ خلک د چینجي حساب خپې لاندې چینجي راشي او بس داسې پکې راکړي او ختم شي دا د دې مسلو حل نه دی. نو مهرباني وکړئ په خپلو کې بحث مباحثې هم مه کوئ
او هر کس ته د خپل رور په نظر ګورئ دا زما رور دی که دا د پټواري دی که دا یوتیه دی که دا جیاله دی چې هر څوک دی یا دی زمونږ رور دی که دلته کې د یو پی ټی آی ورکر یا بیمار شو یا خوږ شو یا د پی ټی آی نه دغه شو یا د نون لیک نه دغه شو یا د جیالې نه د پیپلز پارټۍ نه دغه شو نو بل رور به په ده باندې خوشحالېږي نه دا خو به کېږي او نه سیاستدانانو ته په دې باندې فرق پرېوځي خو یو سړی د یو سیاسي خلکو لپاره خپل ځان وقف کړي یو ځان مړ کړي ځان زخمي کړي خو هغې ته هېڅ فرق نه پرېوځي نقصان د هغه چا دی چې کوم تا په کور کې مور پرېښې ده کم تا پلار پرېښې دی کم تا خور پرېښې ده کم تا رور پرېښې دی کم تا بچي پرېښې دي هغه خلکو نه نقصان دی نو مهرباني وکړئ په دې څیزونو باندې خپله توجه مه ورکوئ خپل روزګار ته خپلو بچو ته خپلو مور پلار د دې ته ټایم ورکړئ د هغې خدمت وکړئ ځکه چې د یو انسان دعا په کار نه راځي خو د مور پلار دعا دا همیشه انسان سره وي